پریښي دي. یو حدیث بیان ختموم. دې کې موږ ته ډېر غټ تعلیم د امت ته. مسلم شریف، نسائی شریف، مسند احمد کې دا روایت موجود ده تفصیلا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی: الا احدثکم عنی وعن رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا زه تاسو ته زما او د محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په باره کې یوه قصه ونکړم؟ کسان چې ورته ناستو خپلو خپلوان وایي بلا ولې نه یا ام المؤمنین ته د موږ مور یې خو دې بیان کړه. دې ورته ویلی وایي چې کله زما نمبر و د شپې زه په ځای کې پرته وم، رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، خپلې چپړکې وایستلې، څادر یې په خپل ځای باندې اوار کړ، وایي څملاستې لم یلبث الا ریثما قد ظن ان قد رقدت. وایي لیک ټیم نه وتلی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیرته راکېناسته او دا ګمان وکړه چې زه ویده یم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ګمان وکړه چې عایشه خو ویده ده. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام باره کې ګوره عایشه صدیقه څه فرمایي، موږ ته څومره غټ تعلیم ده د نبي علیه الصلاة والسلام په دې عمل کې. واخذ رداءه رویدا، و پیغمبر علیه الصلاة والسلام کرا د خپل څادر راکش چې زړه کړپۍ نه کړي، ځکه نبي علیه السلام دا ګمان کوي چې دا ویده ده. نو چې ویده ده څه به کوو؟ داسې یو عمل به نه کوي چې د دې خوب خراب شي. نبي علیه الصلاة والسلام دومره د عایشه صدیقه خیال ساتي، حالانکه عایشه صدیقه ویده نه ده، ځان یې په ویدو اچولی ده. بیا عایشه صدیقه څه وایي؟ وایي ثم انتعل رویدا، و پیغمبر علیه الصلاة والسلام کرا د خپلې چپړکې بیرته پښو کړې، کړپۍ نه کړي. بیا وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فخرج وفتح الباب رویدا، دروازه یې کرا خلاصه کړله، داسې نه په زوره لکه موږ تاسې چې په 12 بجه م لاړ شو ټکه 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 دروازه ټول خوب ورخراب. دا د نبي علیه الصلاة والسلام تعلیم امت ته نه ده. ښځه په تا حق لري، خوب به نه خرابوي. وفتح الباب رویدا، د ټول انبیاو سردار دروازه قرار خلاصي چې د عایشه صدیقه خوب خراب نشي. وخرج واجافه رویدا، قوت قرار دروازه بند کړله، هیڅ کړه په کوټه ورکړه. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي عایشه صدیقه خو وی کړه ذره ولاړه سره په ښځو کې یو فطرت دی، دوی دا نه غواړي چې خپل خاوند یې بلې ښځې ته لاړ شي. اوس د بعضو کورو کې چې دوه بنې سره موجود دي، نو یوه ښځه نه غواړي چې هغه خاوند یې له بلې ښځې سره ډېر رښتې وکړي. نو عایشه صدیقه په زړه کې دا را پیدا شو چې نمبر خو د ما دغسې نه دی، بلې ښځې ته ورسي، بل ازواج مطهرې ته ورنسي. وایي فجعلت درعي على رأسي، خپل ټکری مې واغوستې د اضافي کپړې په خوب دپاره یې سړی بس. وایي وتقنعت وتخمرت ازاري، دا ما واغوستې پسې راووتلم. چې کله راووتم له شا پسې روان یم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام بقیع ته راغی، جنت البقیع ته، قبرستان ته راغی او دعا یې وکړه. فاطال قیاما، وډېر ودرېد نبي علیه الصلاة والسلام. ورفع 3 مرات، 3 وارې لاس پورته کړ، پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعا وکړه. مخته عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها څه فرمایي؟ ډېر عجیب فصیح و بلیغ کلام فرمایي، له فصاحت نه ډکې خبرې کوي. ځکه خو به یې کوي چې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه لور ده. څه وایي؟ ثم انحرف فانحرفت، پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله مخ را وګرځاو، نبي علیه السلام خو نه ده خبر چې عایشه هم راپسې راوتلې ده، زه خو دا ګمان کړی چې دا ویده ده. ثم انحرف فانحرفت، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې مخ را وګرځاو، ما مخ وګرځاو. فاسرعت، ګوره د عربي ژبې خوند ته هم ګوري، او د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې ام المؤمنین ده، د موږ د تاسو د ټولو مور ده، د هغې فصاحت ته هم وګوري، عقل ورته حیران ده. فاسرعت، نبی علیہ السلام مخ را وګرځاو، ما هم وګرځاو. نبی علیہ السلام تیز روان سو، زم تیز روان سلم. بیا څه فرمایي؟ فهرولتو، نبی علیہ السلام کرا منډه شروع کړه. فهرولتو، ما هم کرا منډه شروع کړله، زه خو تر مخه یې مانۍ تیاره ده. فاحضرتو، نبی علیہ السلام تیز، زم تیز سلم. و خلاصه دا چې زه د نبی علیہ السلام نه مخکې راورسېدم خپلې حجرې ته ویده شوم، ځان مې بیا په خوب واچوم. لیکن هلته ما منډه کړې وله، ساه مې داسې پورته ولېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله راغی،
نو عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها باندې پوه شو وای مالک یا عائش دلته ترخیب وکړه اخري حرف دې ترخیب منادا له وجه نه حذف کړه صرفین او تحقیق دا خبره مالک یا عائش اے عائش څه در باندې سوي دي وای را توايک الله تعالی ما ته خبر راکړي او ليخبرني اللطيف الخبير ما توايك سكيك الله تعالى ما تخبرنا فاخبرته ما طولك صورت كلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وته دا ګمان ته چې الله تعالی او د رسول په فتا ظلم وکي یعنی عدل بونکي ها وس دې په مابین کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته څه صور تراغله نو عائشہ صدیقہ فرمایي فلا هدني لهدة حتى اوجعتني في صدري و دې څه فلا زور کړم دومره زور کړم چې ما په سینه کې لیک درد محسوس شیعاګان روافض ملعونین دې ترجمه غلطه کوي هغه څه وایي وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عائشہ صدیقہ پټایي وکړه ویل دې معنا پټایي غلطه ده دې معنا ده په عربي کې لهده ده دا څه فلا زورول چې لیک انسان ته بدن کې درد محسوس کوي بس کا اوس دې خاون او د ښځې په مابین کې داسې یو کیسه راسي شور جنجال راسي نو د څه کوي ګوره په دې کې موږ ته ډېر غټ تعلیم د آخري خبره ده نو وایي خاوند که چیرې داسې پرېکړه ورنه وشي نو هغه به خپله کیسه واضح کړي نو اوس کې دوی په مابین کې کیسه دې ته ورسېدله نو پیغمبر علیه الصلات وسلام وضاحت وکړ و چې کله زه د کېدم دلته سملاستم ما ته جبریل راغی جبریل د باندې ما ته راچغه کړله چې راووځه زه د باندې وروتم ما ته ویلې چې بقیع ته لاړ شه اهل بقیع ته دعا وکړه نو زه لاړم هغوی ته ما دعا وکړه او پاتې شو ما خو دا ګمان کړی و ظننتو انکې قد رقبتي ما دا ګمان کړی چې وي د څه وي او ما ته ولې راپورته نه کړه ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موږ تاسو هم پکار ده چې کله کور ته لاړ شي یو شی هم پکار وي ناوخته نو ډوډۍ خو به دې خود خوړلي 12 بجې دي اوس خامخا ورته وایي چې ما چارجر را پیدا کړو خو به راپورته کوي ورسه یو ګیلاس اوبه راوړه موږ خلک نن سبا همدا کوي دا د شریعت خلاف ده پیغمبر علیه الصلات وسلام څه ورته ویلی وی ظننتو انکی قد رقبتی ما خدا ګمان وکړه چې ته ویده فکرهت ان اوقظکی حدیث کې راځي ما دا ناخوښ وګڼل چې زه تا له خوبه راپورته کړم یوه وجه بلې وجه ته یې وګوره تو خو دلته تنها یې که ما ته راپورته کړی وي او زه تللی وم نو ته خو به ویښه وې او چې ویده یې څه پروا نه لري نو چې ته ویښه وې وخشیتو ان تستوحشي داسې نه یې د یوازېوالي له وجې نه ته وډار شې د توره تیاره ده داسې نه یې ته وډار شې ما په دې وجه باندې ته راپورته نه کړې ګوره نبي علیه الصلات وسلام خپل وضاحت وکړ د ام المؤمنین تعلیم ته وګورې چې د امت خوند ومندو ته یې ورکړې ده خپلو بچیانو ته د موږ د تاسې مور نورې خبره سره اوږده نه کړه لکه د نن سبا ښځې چې پوره لکۍ چې ورکۍ سره اوږدوي بله درته راخلي بله خبره درته راخلي بانې جوړي خپله غلطي نه مني څه ورته وایي یا رسول الله که زه قبر ته لاړ شم زه به څه وایم ګوره داسې پرېښوده راغی تعلیم ته پیغمبر علیه الصلات وسلام ورته وکړه داسې وایي چې السلام علی اهل الديار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون داسې الفاظ ورته ویلې چې کله قبر ته لاړ شي دغه الفاظ به وایي کیسه ختمه شوله سره اوږده یې نه کړله جنجال ته نور ونه رساو دا څه شی ده دا د موږ د تاسو دپاره نمونه ده نو دعا وکړئ چې الله تبارک وتعالی دې موږ ته په همدغو خبرو باندې عمل کولو توفیق رانصیب کړي الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة